محترم مسلمانانو، نن هغه ورځ ده چې زما او تاسو ته ډېر انتظار وکړو. د عرفې مبارک او بختوره ورځ نن ده. دا ډېره بهترینه ورځ ده. تاسو به انشاءالله ډېرو خلکو روجې هم نیولي. الله جل شانه دې زموږ دا روجې په خپل دربار کې قبولې کړي. چا نه دي نیولي، الله تعالی دې زموږ په روجو کې د هغوی حصه پیدا کړي او د هغوی حاجتونه دې الله تعالی پوره کړي ورسره. محترمو، نن هغه ورځ ده چې په سعودي عرب کې خو غټ اختر دی او حاجیان خپل حج ادا کوي. او زما او ستاسو نن د عرفې ورځ ده چې په حدیث مبارکو کې دې ته ډېر فضیلت حاصل دی. ګوره د لیلة القدر د شپې موږ ته پته نه وي چې په کومه شپه باندې ده که نه. 10 شپې په 10 شپو کې هر سړی هره شپه عبادت کوي، نو هغه الله تعالی ورته لیلة القدر د شپې عبادت ثواب ورکړي. لیکن د عرفې داسې ورځ ده او د عرفې داسې شپې محترم چې دا انسان ته معلومه وي چې نن عرفه ده او نن د عرفې ورځ ده. نن هغه بختوره ورځ ده. په دې بختوره ورځ باندې محترمو 2 فضیلتونه دي. یو خو د سعودي عرب نن اختر دی، د الله تعالی په لاره کې به قربانیانې کیږي. هغه الله تعالی ته محبوب عمل چې الله تعالی په قرآن کې فرمایي چې ستاسو ویني او ستاسو دغه ماته نه رارسي، بلکې ستاسو تقوا ماته الله جل شانه فرمایي رارسي. لہذا نن به موږ هغه بهترینه وظیفه کوو محترمو چې زموږ ژوند به په الله جل شانه بدلوي. زموږ ژوند کې چې کم سکون ختم شوی دی، زموږ په ژوند کې چې کم خوشحالیانې هغه دفع شوي دي، هغه ټولې خوشحالیانې، هغه ټول حاجتونه د هغې د پوره کېدو ورځ نن د محترمو. او بله ورسره خوشحالۍ خبره دا ده چې نن د جمعې مبارکه ورځ هم ده. نو یو د جمعې ورځ، یو د عرفې بهترین او بختوره ورځ. نو هر کله چې 2 څیزونه بهترین او طاقتور یو ځای شي، نو محترم په دې ورځ چې بیا انسان د الله جل شانه نه کم حاجت غواړي، کم حاجت طلب کوي، نو الله جل شانه ورته ورکړه کوي. لہذا نن ورځ چې رانه داسې تیره نشي او خامخا پکې دا وظایف وکړو، انشاءالله الله جل شانه به زما او ستاسو حامی او ناصر شي، زما او ستاسو به الله تعالی حاجت روا شي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډېرو معزز او محترم او قابل قدر مسلمانان رونو خویندو، هغه مسافر کم چې بهر وطنونو کې ژوند کوي، د هغوی نن غټ اختر دی. زه د زړه د کومې نه او ډېر په محبت سره دغه ټولو مسافرو ته د چا چې اختر دی، که نارینه دي او که زنانه دي، زه ورته دغه لوی اختر مبارکي ویم. الله تعالی دې ستاسو د قربانیانې قبول کړي، الله تعالی ستاسو عبادتونه قبول کړي او الله جل شانه په ډکو منګولو خپلو کورونو ته راوستلی که. او تر چا چې سبا اختر دی، هغوی ته هم اډوانس کې زما د سایډه لوی اختر ډېر مبارک شه. د لوی اختر خوشحالۍ، د لوی اختر قربانۍ الله تعالی دې زموږ قبول او مقبولې وګرځولی کړي. محترمو، نن وظیفې خو ډېرې زیاتې دي که نه، تاسو ډېرې زیاتې هم کړې. انسان او مخیره کې ډېر دغه شي که نه، بوج شان پرې راشي چې یاره ما دومره وظایف وکړو، دومره تهجد مې وکړو، دومره نیک اعمال مې وکړو، ولې زما حاجت نه پوره کېږي؟ څه وجه ده چې زما حاجت نه پوره کېږي؟ محترمو، د دې ډېر وجوهات دي او زه راته یو 2-3 بیانوم چې د دې د وجې نه انسان حاجت نه پوره کېږي. لومبنۍ چې د ټولو نه غټه وجه د محترم مسلمانانو هغه بېدیني ده، هغه تقوا موږ کې نشته دی، هغه اخلاص موږ کې نشته دی، هغه د وظیفې طریقه موږ کې نشته دی، یا هغه د وظیفې پوره کېدل چې هغه موږ کم از کم 21 ورځو پورې یا 140 ورځو پورې وکړو، نو دا رنګې خبرې زما او ستاسو زندګۍ کې ختمې شوي دي. لومبنۍ خبره چې د انسان په ژوند کې سکون ختمیږي، خوشحالۍ ترې الله تعالی اخلي، خفګانونه، ټینشنونه، بیمارۍ پرې راولي. د هغو علماو ذکر کړي دي چې ټولو نه غټه وجه دا دغه داسې شی ده، یعنې انسان په دین باندې نه ځي، بېدینه دی، یا لږ دین پکې شته خو لږ پکې نشته دی، تقوا پکې نشته دی، کله مونځ کړی کله نه کړی، کله وظیفه کړی کله نه کړی، کله دیني کارونه کړي کله نه، لیکن ګناهونه ډېر دي او نیک اعمال کم دي. نو ټول نه غټه وجه لومبنۍ دا ده. دویمه دا چې الله تعالی اکثر د انسانانو حاجتونه پوره کوي، خو د څه مصلحت د وجې نه پکې تاخیر راشي. درېیمه وجه دا د محترمو چې د دغې نعمت په بدل کې کم چې موږ غواړو او کم دپاره چې موږ وظایف کوو، دې کار کې زموږ خیر نه وي. موږ د خپل خیر نه خبر کنه، موږ مخلوقي، خالق خو هغه بره په اسمانونو د فاسه استوا دی، په عرش مولا باندې استوا دی، څنګه چې د الله تعالی شان وي، نو هغه در دې خبرې فتح وي، علم ورته شته دی چې د انسان په دې حاجت کې خیر نشته کم چې موږ وله وظایف کوو.
صحیح شوه. دریم نمبر خبره ده محترمو چې دغه کار کې زمونږ الله تعالی دغه کار په بدل کې بل نعمت موږ له راکړي. مثال په طور زه یو محبت د یو انسان نه غواړم، نه کېږي. یو نکاح غواړم، یو کاروبار غواړم، یا ویزه غواړم، یا نور د دنیا څومره حاجات دي هغه غواړم، هغه نه پوره کېږي. د هغې په بدل کې الله تعالی موږ ته دومره ډېر زیات نعمتونه نور راکوي که نه، ولې موږ نه پوهېږو محترمو مسلمانانو؟ لهذا د دې وجو نه اکثر د انسان حاجتونه نه پوره کېږي. خو انشاءالله دا وظیفه نن وکړئ محترمو مسلمانانو، انشاءالله الله تعالی به زموږ حاجت پوره کړي. الله تعالی به زموږ په حاجتونو باندې قادر ذات دی. لومبنی خو دا ترتیب دی محترمو مسلمانانو. ګوره چې د جمعې ورځ هم ده، صحیح شوه، نو کله چې اذانونه شروع شي یا قادرو یا قادرو، الله تعالی زموږ په حاجت باندې قادر دی که نه دی؟ بالکل په قادر دی. زموږ الله تعالی زموږ په حاجت بالکل قادر دی او پوره کول یې هم شي. دا طاقت الله تعالی سره ډېر زیات دی. نو لهذا د جمعې اذانونه شروع کېدل او نارینه او زنانه دا وظیفه شروع کول، یا قادرو، او یا الله زما دا حاجت ته په قادر یې الله ته یې پوره کړي. بې شماره به یې وایي ښه. کله چې جمعې مونځو شي د هغې نه فورا فس به بیا او یا فیرې یا قادرو یا قادرو یا قادرو خپل حاجت ورسره وړاندې کول. الله په دې حاجت مې ته قادر یې الله، په دې حاجت مې ته قادر یې، په دې حاجت مې ته قادر یې الله، دا حاجت زما پوره کړي. مازدیګر نه واله ماښامه پورې دغه ټایم ډېر بهترین وخت دی او د عرفې ورځ هم ده. دغه وخت محترم مسلمانانو چې فرض مونځ وکړئ د مازدیګرې په خپله مصله باندې کېدئ او د مازدیګر د مونځ نه واله تر د ماښام د اذانونو پورې، یا که دونه ډېر نه شي به یې لږ شان ووایئ، 100 پیرې ووایئ، 70 پیرې ووایئ او یا پیرې یا قادر، او بیا الله تعالی ته خپل حاجت وړاندې کړئ. او بیا د شپې چې دی نو ماښام مونځ نه پس، ماسخوتن مونځ نه پس هم تاسو اویا پیرې دا وظیفه وکړئ او د هغې نه پس خپل حاجت الله تعالی طلب کړئ. موږ به الله تعالی در نه پرېږدو ها، ځکه که چا د الله تعالی در پرېښودو نو هغه به کم خوازي، هېڅ چېرته موږ نشو تللی ښه. من نطفة خلقه، الله تعالی د نطفې د څاڅکي نه پیدا کړي، خاورې نه پیدا کړي. دغه الله تعالی زما ستا په حاجتونو باندې پوهه ذات دی. لهذا که موږ خپل الله پرېښودو، د الله در هم پرېښودو، نو بل تاسو ما ته بل در وښایئ، بل الله راته وښایئ، بل اله راته وښایئ. نشته دی بل ښه، نشته دی. خلک په قسمه قسم خلکو پسې نښتري چې دا دنه وغواړئ دنه وغواړئ، لیکن زموږ صرف عقیده دا ده چې زموږ رب صرف الله دی او غوښتل صرف د الله تعالی نه دي. لهذا په دغه طریقې سره انشاءالله تاسو دا وظیفه وکړئ. انشاءالله الله جل شانه به زما ستاسو تمام حاجتونه، تمام مشکلات انشاءالله چې نن ورځ کې پوهه کې، بلکې الله تعالی داسې قدرتي ذات دی محترمو، قدرت والا چې کون فیکون، کون شه فیکون موجود شي. لیکن ما او تاسو کې فرق دی. الله تعالی ته به ګوته نه نیسو ها، الله تعالی په ما او تاسو ډېر محبت کوي، ما او تاسو باندې ډېر خفه کېږي. څومره نعمتونه یې راکړي، د هغې بدله کې موږ څو الله تعالی ته ورکړي، د الله دین دپاره هم څه خدمتونه کړي. لهذا د خپل حاجت دپاره روزانه صدقه هم څه ورکوئ، که څوم وس کېږي، که 10 روپۍ کېږي، که 20 کېږي، که 30 کېږي. هر انسان په خپل وس باندې پړ دی. لهذا د خپل وس مطابق صدقه او خیرات الله تعالی په نوم باندې ورکوئ. الله تعالی مو ډېر ډېر خوشحاله ساتي. الله تعالی دې زموږ د تمام عبادتونه